الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. سورة البقرة آیت نمبر 70 او یایم نمبر آیت روان ده. چونکې د بقرې بحث روانو چې الله رب العالمین بني اسرائیل ته ویل چې تاسو غوا حلاله کړئ او هغې په هغې کې مختلف سوالات کول او دا سوالاتو په وجه باندې هغې ته هغه مسله یو قسم ګرانه شو. الله رب العالمین چې کله به دوی سوال کوو نو الله به ته په هغې کې یو شرط لګاوه او صفت به پکې راوایست او چې کله پکې صفات زیات شي نو ظاهره خبره ده چې بیا یې موندل هم ګران و. نو دیو مخکینی دغه سوالات وکړه چې پرون مونږ وویل او بیا دا نننی چې کوم آیات ما ستاسو په مخ کې ولوستو نو په دې کې بیا بل سوال وکړو چې یا موسی علیه السلام ته د الله نه تپوس وکړه چې دا غوا څنګه ده چې مونږ ته بیان وکړي چې دا څه شی ده. دا غوا چې کوم نن دا په موږ باندې مشتبه شو ده، ګډه وډه شو ده روان. نو ګډه وډه شو پې نه وه خو دوی ځان په زور باندې ګډه وډه کړې وه، بار بار به یې تپوسونه کول. او پرون تاسو ته ما ویلي چې که چېرته دوی ډاري حلاله کړی، ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې که چېرته دوی عامه غوا حلاله کړی نو الله به ترې قبله کړی خو دوی پکې سوالات کول. نو د دې وجې نه دوی وایي چې موږ باندې ګډه وډه شوې ده. بیا پکې دا کلمه وویله چې انا انشاء الله لمهتدون. نه انشاءالله دا کلمه یې پکې وویله، ته کلمه د استثنا وایي. نو علما وایي په حدیث کې راځي چې نبی علیه السلام فرمایي چې لو لم یستثنوا لما بینت لهم آخر الدهر. که چېرته دوی د انشاءالله دا کلمه نه وی ویل نو د قیامته پورې به ټول عمر به دوی د غوا نه وی موندل، یعنې اوسه پورې به همدا ګرځېدی خو دوی به د غوا نه وی موندل. او داسې علماو لیکلي، مفسرینو لیکلي چې دا غوا یې موندل نو دا بیا تقریبا په دې کې 42 یا 40 سال پکې اوښتي دي، د هغې نه وروسته دا غوا ورته میلاو شوې ده. ځکه دوی پکې دومره روډیټ کاوهلي چې کله به یو سوال کله بل سوال، اصل کې خو دې ته تیار نه و چې دا غوا مونږ حلاله کړو که نه. هغه عظمت یې د غوا په زړه کې و، دې تیار نه و چې دا غوا مونږ د دې هغه عظمت مونږ پامال کړو. هسې نه چې عذاب را باندې را نه شي، هسې نه چې دا غوا را څه تکلیف را نه کړي. دوی خو به عبادت کوو. په دې وجې نه بار بار به سوالات کول. دې وجې نه د علماو لیکلي په حدیثو کې هم ډېر زیات د دې انشاءالله ډېر زیات تاکید راغلی چې تاسو کومه خبره کوئ چې په آینده زمانه کې به زه دا کار کوم، داسې ډایرکټ مه وایئ چې سبا به زه دا کار کوم، بلکې دې څخه خامخا وایئ چې انشاءالله. ځکه چې ته چا ته خبره وکړې او تا ته وایي چې هلکه زه به سبا 10 بجې به زه ستا کور ته درځمه، نو دا دې ورسره وعده وکړه او چې د وعدې مخالفت دې بیا وکړو نو به دې باقاعده ګناهګار یې. ځکه نبی علیه السلام فرمایي چې د منافق 3 علامات دي، یو پکې دا چې اذا وعده اخلفه، کله چې وعده وکړي نو د هغې مخالفت کوي. نو چې انشاءالله دې ورسره ووایه نو دا بیا وعده نه شوه، په دې باندې بیا ګناهګار نه یې. ځکه چې تا په الله پسې خبره وتړه چې که الله وغوښته معنه دا چې څه مسله راته راپېښه نه شوه، څه کار مې پېښ نه شوه، بیمار نه شومه، یا چېرته جنازې الله نړمه، نو هله به زه درځم که چېرته الله وغوښته. نو دې وجې نه په خپل هر کار کې انشاءالله ویل پکار وي. سلیمان علیه السلام یو ځل ووی د هغه چې کوم بیبیانې وې تقریبا 100 بیبیانې وې، نو هغه وایي چې زه به نن د خپلې هرې بیبي سره ملاقات کوم او د دې نه به زه یو بچی راوړم او هر یو به شهسواري. خو انشاءالله پکې ونه وی نو الله رب العالمین یو خو دا چې د هغه څه برکتي شپه هم نه وه، دویم دا چې د یو بچی پیدا شو هغه هسې نیمګړی هسې یو د غوښې ټوکړه وه. الله ورته وښودله چې ګوره کوم خبره ته کوم دا ستا په اختیار کې نه ده، نو انشاءالله پکې خامخا وایه. چې څه کار مونږ کوو په کار چې موږ خپل عادت جوړ کړو چې کوم خبره مونږ کوو په آینده زمانه کې چې دا کار به کومه په کار چې انشاءالله پکې ومه. یو خو دا چې دا په الله پسې سړی وتړله نو الله پکې برکت واچوي. دویم دا چې سړی واده کې را نه شي، د وعدې خلاف ورزۍ کې را نه شي. د دې وجې نه دې خلکو علماو فرمایل او لیکلي چې دوی که چېرته دا انشاءالله نه وی ویل نو دوی به دا غوا بیا نه وی موندل. دغه حدیث کې هم راغلي. نو په دې وجه ورته الله بیا مونده کړه، هدایت یې ورته وکړو. نو قالو ویل دی بني اسرائیلو ادع لنا وغواړه زموږ دپاره ای موسی ربک د رب خپلنا یبین لنا چې بیان کړي موږ ته ما هیه چې څنګه ده دا غوا ان البقره یقینا دا غوا تشابه علینا دا مشتبه شو، دا ګډه وډه شو ده په موږ باندې. و انا او یقینا موږ انشاءالله که چېرته وغواړي الله رب العالمین لمهتدون نو موږ به هدایت موندونکي شو. قال نو موسی علیه السلام ته وفرمایل چې انه یقینا الله رب العالمین یقول فرمای انها بقره یقینا دا یو غوا ده لا ذلول چې نه جوتی ده
تثیر الارض چې اړوي ځمکې لره ولا تسقي الحرث او نه اوبه کوي فصلونو لره. ارټي هم نه ده چې اوبه پرې خلک راوباسي او اوبه کول کوي. نو معنا دا چې بالکل روغه رمټه ده. مسلمتون بالکل سالمه ده، یعنی ټول عیوبونه او د اثارو نه څه نښې مخې پرې نشته دی، بالکل روغ تکه زیړ رنګ یې ده، بالکل روغه رمټه ده، د جوتیتوب څه اثار پرې نشته دی. ځکه سړی چې دا غوایي څه شی جوتي کړي نو د هغې پرې څټ باندې هغه اثرات وي یا پرې نور څه اثرات وي، وهل راوهلی. خو دا داسې ده چې نه ارټي ده او نه جوتي ده چې ځمکه اړوي څه اثرات پرې شته. نو مسلمتون بالکل سالمه ده. لا شیعة فیها او هېڅ څه داغ نشته ده په دې کې، یعنې سوار د زیړ رنګ نه پکې بل رنګ نشته دی. قالو نو ویل دیو الآن اوس جئت بالحق، اوس د صحیح حق بیان وکړو، البیان الکامل، کامل بیان دې اوس وکړو. د دې معنی دا نه ده، ګوره دلته اصل کې دوه معنی ده، حق دوه معنی دي. حق معنی یو دا چې دا د باطل په مقابله کې راشي. نو که چېرته دیو پیغمبر ته داسې ویل چې مخکینۍ خبرې دي باطل وي، دا اوس یې حقه خبره وکړه نو بیا خو دا مرتد شو. خو صحیح خبره دا ده چې مرتد شو نه و، لا مسلمان نو، خو ایمان یې کمزوری و. نو صحیح معنی دا ده، حق معنی دا ده چې بیان یې کامل دې راته وکړو، مخکې یې صحیح وضاحت نه وکړه. په دې باندې هم ګناهګارانو په دې وجه الله سزا ورکړه، د پیغمبر په خبره باندې ډایرکټ به یقین نه کاوه. نو فذبحوها دیو دا غوا لاله کړه او ما کادو یفعلون او نږدې نه و چې دیو دا کار کړی وی، ځکه لتعنتهم و فساد انفسهم، د وجې د سستۍ کول د دیو نه چې دیو اصل کې به دې کې هغه روډۍ اټکولې چو چرای پکې کوله، ځکه جوړ ورته نه و، نو نږدې نه و چې دا کار یې کړی و، ځکه به پکې 40 یا 42 کاله اړولي، نو تیار ورته نه و چې دا کار یې کړی و. چونکې انشاءالله پکې ویلی نو الله ورله توفیق ورکړه، ورنه که دا پکې نه وی ویلی نو دوی به دا غوا د اوسه پورې دا به حلاله کړی نه وی، په دې پسې به سرګردانه اوس هم ګرځېدی.